السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو اوریدونکو، نن د رمضان کورس اتم درس دی. په دغه درس کې موږ هغه مسایل ذکر کوو چې د کم تعلق د میډیکل او د دوایانو د دې د استعمال سره دی. طبي سہولیات دا استعمالول د ضرورت دی، خو اوس په دې کې کم سہولیات سره روزه ماتیږي او په کم سره نه ماتیږي، دا به موږ په تفصیل سره ذکر کوو. خو په دې کې درې مسلې دا رنګه دي چې یوه په سترګو کې دوا اچول، یو په غوږو کې دوا اچول، یو په فرض کې دوا اچول. په دا کې پخوانی تحقیق او نوی تحقیق دا سره مختلف دی، نو هغه به موږ په آخر کې انشاءالله د دې درس ذکر کوو. اوس موږ نورې مسلې به واره په نمبر سره ذکر کوو. نو اوله مسله دا ده چې په پزه کې که چیرې نوده دوا واچول سي نو په دې سره روزه ماتیږي. دغه رنګه په پزه کې که سپری وکړي نو په دې سره هم روزه ماتیږي. البته که دومره لږ خاشه سپری وي چې دا یقین وي چې هلته دننه دوا نه ده رسېدلې نو بیا روزه نه پاسېدېږي. دویمه مسله، د روزې په حالت کې غاښ کښل یا پر غاښ باندې دوا لګول، نو غالبه ګمان خو دا وي چې دغه دوا او هغه وینه دا در حلقه رسیږي، نو د دې وجې په دې سره روزه ماتیږي. البته که چیرې دا معلومه وي یقینا چې وینه او دوا چې ده هغه حلق ته نه ده تللې نو بیا روزه نه ماتیږي. دغه رنګه د روزې په حالت کې د دوا غرغره کول او په خوله باندې غرغره کول، په دې کې دا خبر ضروري ده چې ډېر احتیاط څخه به کار اخلي. که چیرې حلق ته ماز یو ذره شه وسوله هم روزه چې د هغه ماتیږي. دغه رنګه ټوټپیست، منجن یا دغه رنګه نورې دواوې د غاښو د صفایغه د دې په استعمالولو کې هم دغه تفصیل دی. که چیرې یو ذره حلق ته دننه سوله روزه ماتیږي او که نه سوه دننه بیا روزه نه ماتیږي. د روزې په حالت کې مصنوعي غاښونه استعمالول بغیر کراهته صحیح دي. دریمه مسله دا ده، د زړه مریضان در ژبې لاندې ګولۍ ایږدي، نو د دغه ګولۍ اجزا که چیرې د لاړګو سره شامله سي او حلق ته ولاړې سي نو روزه ماتیږي. د دغه وجې که چیرې سخت ضرورت وي نو دا ګولۍ دی ایښوی سي، خو د دغه به سخت خیال ساتي چې دغه اجزا په لارګو کې دننه تیر نه سي، او چې ګولۍ استعمال کړي دغه وروسته دې بیا په خوله باندې اوبه وګرځوي چې اجزا په خوله کې پاته نه سي. څلرم، اکسیجن ورکول. اکسیجن که چیرې عام اکسیجن وي چې هغه پر هوا مشتمله وي، هیڅ قسم دوا او په دې کې بل شی نه وي ګډ، نو بیا په دې سره روزه چې د هغه نه ماتیږي. او که په اکسیجن کې دوا یا اوبه یو بل شی چې هغه ګډ وي نو بیا روزه ماتوي. پنځم، په روزه کې پخول کول، یعنی هغه موږ چې په اوبو کې په ګرمو اوبو کې بام واچوو یا دغه ګرمې اوبه پر ځان باندې موږ کولی وکړو، شی پر ځان واچوو، هغه د زکام په وخت کې چې موږ کوو د اوبو هغه د ګرمو اوبو دغه چې دی د روزې په حالت کې روزه ماتوي. ولې چې دا کم د غزن راولاړېږي دا اوبه دي په حقیقت کې، نو اوبه که د خولې د لارې څخه ولاړې سي او که د پزې د لارې څخه حلق ته ولاړې سي په دې سره روزه ماتیږي. شپږم، د روزې په حالت کې د انهیلر استعمالول یا د ښځو د تکلیف دپاره نیوبلایزر استعمالول، په دې سره روزه چې ده هغه ماتیږي. ولې؟ په دې کې دوا وي. دغه رنګه په اکسیجن کې چې کوم وخت دوا وي نو روزه ورباندې ماتیږي. اووم، انجکشن ستن لګول یا ډریپ لګول، په دې سره روزه نه ماتیږي. البته صرف د طاقت دپاره ډریپ لګول دا مکروه دي. اتم، اپریشن کول. په خپله په اپریشن سره خو روزه نه ماتیږي، خو د اپریشن په وجه سره هلته دوايانې چې د هغه داخلیږي، نو د دې وجې که چیرې د نس یا د دماغ اپریشن وي نو د هغه کې د دوا اچولو په وجه سره روزه ماتیږي. او که چیرې د نس یا د دماغ اپریشن نه وي بلکې د بل ځای وي نو د هغه ځي که چیرې ډایرکټ لار در دماغ یا در نسه پورې وله او دوا دکې واچوله، دوا ورسېدله نو په دې سره روزه ماتیږي. او که چیرې در سرویانو څخه دغه دوا و نس یا و دماغ ته ورسېدله بیا روزه نه ماتیږي. نم، د بواسیر په وخت کې چې کومې هغه دانې راوځي یا کومه کلمه راوځي
نو د دې دوه صورتونه دي. یو د باندې دانې دي، نو پر دې باندې چې سړی دوا استعمال کړي په دې سره روزه نه ماتېږي. یو هغه دننه چې دي چې هغه د باندې کله کله راوځي، پر هغه دننو دانو باندې یا پر اکولمه باندې که چیرې سړی دوا استعمال کړي نو هغه هلته دننه در نسه پورې رسي، نو په دې سره روزه فاسدېږي. دغه رنګه یو بل عمل چې دستور موږ ورته وایو او په عربي کې دې ته احتقان ویل کېږي، چې هغه په مقعده کې یو دوا چې د هغه وراچوي چې بیا د نس صفایي په دې سره وکړي، په دې سره روزه ماتېږي. دغه رنګه کله کله ډاکټر د تشخیص یا د تحقیق لپاره د مقعد د لارې څخه آلات ورباندې داخلوي، یا کله کله انسان لرګی یا ګوته چې د هغه داخله کړي، نو که چیرې پر هغه آلات یا هغه لرګی یا هغه ګوته چې وه هغه وچوله، په دې سره بیا روزه نه ماتېږي، خو په دې شرط چې دغه به پوره نه وي دننه سوي، بلکې یو سر به د باندې وي، او بل په دې شرط باندې چې دا به وچ وي. که چیرې نودولو دا شان د آلات نودولو یا لرګی و ګوته نودوله، نو بیا په دې سره چې دی هغه روزه ماتېږي. یا دغه ګوته و لرګی و دغه آلات چې یو واره د وچ دننه کو برته د باندې ګرده راویستل یا لږ خشه د باندې راویستل برته داخل کړو، نو په دې سره روزه فاسدېږي. لسم الټراساوند، ایکس ری، ایم آی آر، سی ټي سکین، ای سی جي، انجیوګرافي، ای ټي ټي، په دا ټولو کولو کې روزه نه ماتېږي. البته د ای ټي ټي کولو په وخت کې که چیرې دوایي چې ده هغه دی ورسره استعمال کړي، نو بیا روزه فاسدېږي، روزه په خرابېږي. 11 د وینو ټیسټ کول، خوا که بیا د سمپل دپاره وي، نمونې اخیستلو دپاره وي، یا د کینولې لګولو دپاره وي، یا د شوګر د ټیسټ دپاره وي، یا بل چاته د وینو ورکولو لپاره چې کومه وینه د باندې راوباسي، په دا ټولو صورتو کې روزه نه ماتېږي. دغه رنګه د کرونا ټیسټ کولو په وخت کې روزه نه ماتېږي. 12 انډوسکوپي، دا یو صورت دی چې په دې صورت کې روزه ماتېږي. 14 ډلایسیز، صرف د وینې د صفایي د عمل دپاره په دې سره روزه نه ماتېږي. د شوګر مریض، دغه رنګه د بډوکو چې کوم مریض وي، دغه سړی که چیرې روزه نسي نیوی، روزه ورته مشکل وي، نو د دپاره ګنجایش شته چې روزه نه ونیسي. بیا که چیرې د صحت امید وو، بیا فدیه په ژوند کې نسي ورکوی، او که چیرې د صحت امید ختم سلو، نو بیا په هغه وخت کې د فدیه چې ده هغه ورکوی سي. 14 د بام یا د تیل یا د نورو ایډکسو د دارنګه نور شانو مالش کولو په وجه سره روزه نه فاسدېږي. 15 په 15 نمبر کې به موږ هغه درې مسلې ذکر کړو چې کوم موږ مخکې د هغو دغه وکړه یا دهنې وکړه. نو د دې څخه مخکې یو قاعده پېژندل ضروري دي، هغه دا چې هغه مسایل چې هغه د طب سره تعلق لري، په دې کې که چیرې یو نص شرعي موجود نه ولو، نو بیا به په دې کې د مستند طبي تحقیق خیال ساتل کیږي، او که چیرې په دې کې یو نص شرعي موجوده وو، نو بیا د طبي تحقیق په دې کې هېڅ اعتبار نشته. نو اوس په سترګو کې د دوا اچولو په باره کې د اکثرو فقهاو رایه د هغه ده چې دا په متعددو احادیثو سره د صحابه کرامو په عمل او د تابعینو په عمل او په اثار سره دا ثابته ده چې په دې سره روزه نه ماتېږي. د دې وجې په دې کې د طبي تحقیق هېڅ اعتبار نشته. دا هغه رایه د دارالعلوم کراچي او د مجموع الفقه الاسلامي والا هم ده. لیکن مولانا مفتی خالد سیف الله رحمانی صاحب وایي چې په موجوده دور کې په میډیکل ساینس په رڼا کې دا خبره تحقیق ته رسېدلې ده چې دغه د سترګو او د حلق په مابین کې لار موجوده ده، او دا هم په تجربه سره ثابته ده چې په سترګو کې د دوا اچولو په وجه سره په حلق کې د دوایي اثر محسوسیږي. نو د دغه وجې دی وایي که چیرې په سترګو کې نوده دوا واچول سي، نو په دې سره روزه ماتېږي. او د احادیثو په وجه سره خو د رانجې لګولو چې د هغه د دې څخه مستثنا دي، مګر دی وایي دا د کراهته څخه خالي نه دي. ولې چې د رانجې چې کوم احادیث دي پر هغه باندې محدثینو کلام کړی دی. دا د مفتی خالد سیف الله رحمانی صاحب رایه وله. نو احتیاط په دغه کې دی چې د روزې په حالت کې دا شان استعمال نه کړل سي چې د احتیاط باندې عمل وسي. دغه رنګه د غوږو په باره کې د قدیم فقهاو رایه دغه وله چې د دې کې د دوا یا د غذا اچولو په وجه سره روزه ماتېږي. شاید د دغه قول بنیاد پر دغه باندې و چې مخکې تحقیق دا و، طبي تحقیق دا و چې د غوږ
کې د دوا یا د غذا اچولو په وجه سره هغه وهل کې او دماغ ته رسیږي. خو موجوده زمانه کې ډاکټرانو او دغه رنګه د تشریح ابدان چې کوم ماهرین دي هغه پر دې متفقه سوي دي چې د غوږ څخه دلته یو مضبوطه پرده شته، د هغه پردې په وجه سره و دماغ یا حلق ته یو شی هم نسي رسېدی. ها که چیرې د غوږ هغه پرده پرې وي یا سروي وي نو په دغه وخت کې د دوا اچولو په وجه سره روزه چې د هغه فاسدېږي. دریم اختلاف د ښځې په فرج داخل کې د دوا اچولو کې دی. نو په دې کې قدیم تحقیق چې دی هغه دا ولو چې د فرج داخل او د معدې یا د کولمو په مابین کې لار چې دغه سته، لیکن جدید طب او د تشریح ابدان والا جدید تحقیق داغه دی چې دلته لار نسته. د داغه وجې په شرمګاه کې د دوا یا د اوبو یا د نودې نلکۍ اچولو په وجه سره روزه نه ماتیږي. داغه حکم د بچه‌دانۍ د صفایي او د حمل د چیک کولو هم دی. خو که چیرې د نارینه د بول کولو په آله کې یو شی چې دی هغه واچول سي نو په هغه سره مطلقاً روزه نه ماتیږي. دا د میډیکل ساینس یو څه مسایل ولو دا ښه تره یاد کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.